شروع کوم په نامه د لوی الله چې ډیر بخونکې او مهربانه دی. ستړي مشئ. زه خالد خان مومند یم. غږ کې د سونو اف ام شپږ نوي او د 9.4 نیغ په نیغه د پیښور سټوډیو نه دا وخت تاسو مونږ اورئ او په سونو پښتونخوا فیسبوک پاڼه مو نیغ په نیغه تاسو ګورئ. همدارنګه لږه شیبه وروسته به د سونو پښتونخوا د خصوصي خپرونه سونو پودکاسټ چې کوم دی هغه د کلیپس په صورت کې هم ګورئ. زموږ یوټیوب، ټیک ټاک یا نور چې سوشل اکاونټس دي په دې به تاسو ګورئ. دغه خپرونه د 3 بجو پورې به زموږ تاسو ملګرتیا په دغه خصوصي خپرونه کې ما سره د نور کله پشان زه د دې پروګرام یعنی د سونو پودکاسټ شریک کوربه لیاز علي صاحب موجود دی. لیاز صاحب ډېر زیاته مهرباني خالد خان صاحب. لیدونکو او اوریدونکو نن زمونږ د خصوصي خپرونه چونکې عموما زمونږ د ګل پورز باندې د 5 نه تر 6 بجو پورې خونن مونږه په دې وجه وکړله چې تاسو ته معلومه وي پرون په سواد کې کوم واقعیا راغلی دا په سواد واقعیا باندې بنن خصوصي خبرې اترې کو زیات وګ تمهید بنه تړو خو په دې خبرونه یا د سواد واقعي پاک را ک تاسو سره رائے لري نو په 092-15-2-15-3 باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شي یا د میسج د لارې خپل پیغام شریکولی شي. د ای لپاره طریقه کار دا دی چې خپل موبایل کې کریټ میسج تلاړ شي هلته ولیکئ KPK سپیس خپل نوم خپل د علاقې نوم او خشن پیغام ولیکئ یعنی د موضوع ریلیټډ سوال ولیکئ هغه به مونږ نیغ په نیغه شاملو. د کمنټس کې هم تاسو خپل رائے څرګندولی شي. لیاز صاحب ډومبه کومه د دغه واقعي په اړه چې کم خلک خبر نه دي یا پورا حقيقي معلومات نه دی ورغلي د سواد دغه واقعیا که تاسو لګ رڼا په واچي چې دا واقعیا سوا دي کې څه شوی دي. ډیره زیاته مهرباني خالد خان صاحب. یو خداو چې نن زما په خیال باندې تاریخ چې کوم 28 جون دی. صحیح ٹھیک شو. په 27 جون باندې سحر تقریبا داسې 9:30 بجو ترمنځ دلته په منګوره بای پاس باندې یو فیملی وا بلکې زبر د دغه ویم منګوره بای پاس باندې ریلیکس هوټل دی. د هوټل دوه سایډونه دي. یو سایډونه د منګورې اړخته دي یو د سین اړخته دي. دا ریلیکس هوټل چې کوم دی د سین د اړخته. صحیح. او دوی دغلته ناستو ناشته کوله. صحیح. او د ناشته دوران کې دوی چونګې ناشته تیارېدل نو دوی لګزال نه سلفین وغیرہ اکثر تاسو ته پته ده فیملی چې کومه ده د پنجاب نه راغلی و. صحیح. نو هغوی راغلي او خپل تصویرونه وغیرہ ویستل ځکه چې اکثر تاسو ته پته اوس د سوشل میډیا دور دی خلکو ته ښیي چې مونږ راغلي یو نو دوی په هغې باندې خو دا د هغوی اخري تصویرونه او بیا نور تصویرونه دوی له خلکو ویستل. او هغه تصویرونه دا و چې دوی څنګه دغه دې طرح تصویرونه ویستل نو په دې کې یکدم اوبه راډېرې شوې. یعنې دومره وخت نه چې اوبه دغه کې نو اوبه یکدم راډېرې شوې او دغلته د شګو یو ډېری و دوی هغې ته وروختل. صحیح. او بیا د شګو ډېري باندې دوی ولاړو. دا 14 تنان تقریبا د دوو فیملیانو او اوبه راللې یو یې ته وړو په هغې کې زنانه هم وي او هغې کې هغه ټول چې کوم دی یوړل. په هغې کې صرف 3 بچ کړی شوي دي. اوسه پورې چې موږ کوو 10 یا 11 کسان چې کوم دی د هغوی مړي دا په مختلفو ځایونو کې راموندلي شوي دي. په هغې کې زیاتره ماشومان دي. دا د سواد چې کوم دی باقاعده دا واقعه ده. اوس کومه په دې واقعیا اوس خبره دقه ده چې یاره د وشو په دې کې نه ذمهوار خو به وروسته راځو او نه ما ورته راځي چې ذمهوار وګرځو موږ نه عدالت یو. صحیح. خو خبره ده چې په دې کې څه داسې څیز دی چې دا د نورو واقعیاتو نه جدا دی مختلف دی مطلب خلک ډوبېږي. صحیح. ټیک شو. سیندوبه او دا خلک مسله دا وه چې دا د خلکو مخامخ شوی دی. دا داسې هم نو چې اوبرال یکدم ګاډی ورغورځېد او ډوب شو. دې ته اوبر لرې راختلې او ډوبېدل او خلک ولاړو خلکو د دې لایو کوریج کو او د هیڅ چا سره داسې څه ونه چې هلته ورغلی وی نه څه امدادي ټیمونه وو نه څه نور څه اهلکارو او د دې وجې نه دغه مړي دوه یو دا کې زما په خیال دې وخت کې به یو تن هم داسې نه وي چې هغه به دغه ویډیوګانې وغیره نه وي کتلي چې د هغوی نه دا روان دي. او په اخره کې دا د دې زنانه سره 3 تنان دلته پاتې شي او بیا هغه 3 واړه یوسي. دا داسې وي. نو دا واقعه ځکه وه چې د دې لمحه رپورټ کېدله عمومي توګه چې خلک کشتۍ کې ډوب شي نو به ډوب شي
تاسو ته پته ده په کوهاټ کې مخکې منګه کړي وه تاندر ډیم سره کړي باغی کې چې کوم دی 550 کسان مړه شو خو د خلکو مخامخ نه بس هغه ډوب شول او ډوبه شول او دا خدا سي وا چې قتل خلکو ته وړلې دي یو ټیک شو او د دې خلکو ته ښکارېدل چې دا څنګه وړل کی د دې وجې نه د دې سانحې هغه شدت د عامو خلکو مخامخ ګوره بلا خلک ولي په ګولۍ باندې او مړ شي اب ډیرو خلکو ته اجر نه خو ته یو حادثه په لایف کې راواله پر رپورټ کې چې هغه شوټ کې و تر راواله نو به ته د دې واقعي ته شدت وګوره بالکل د دې وجه د دې واقعي هغه شدت چې کوم دی هغه دردناک او په دې وجه نه چیرې داسې څه دي چې خلک مړ کېدل حکومت چرته دی سیلګرو سل او یو توبوړي او ټولو خلکو ته پته ده چې د سوات سین نه به بچ کېدل ممکن نه ده د هغې غټه وجه دا ده چې سوات سین څوک ډوبوي نه د سوات سین کې ګټې دي او هغه ګټو ته سړی وهي په هغې کې به د بچ کېدو یا د دې دغه نه چې ته به کې نو هغه راغانډ یم او نه تانداړ یم داسې نه دي چې په هغې کې ډوب شوي بلکې د دې ډوبېدل دا و چې دا اوبه دومره په شدت سره روان د سوات د اوبو فلو تاسو ته پته ده د دې وجې نه د دې هغه خلکو دغه چې کوم دی شدت یا هغه سانحې دغه چې کوم دی هغه په دې وجې نه راغستی دی صحیح مونږ اوس چونکې مونږ څوک ذمہوار نشو ګرځولی ستاسو ډېره ښکلې خبره وه خو مونږ که کوتاهي وګورو غلطي وګورو یا په دې نظر واچو چې دا واقعه څومره تاسو بیان کړله چې په ډېر وخت ولاړو خلکو فلمونه جوړو ویډیوګانې جوړولې حکومت چرته و انتظامیه چرته و ریسکیو والا چرته په دې کې تاسو رڼا واچوئ زما په خیال باندې زمنګ د صوبایي حکومت دی که د وفاقي حکومت دی یا ریاستي ادارې دي دا ټول دی وخت کې د ډاکخانې کار کوي صحیح او ډاکخانې کار څنګه کوي دوی راشي بل ته وایي دا کار وکړه زما ذمہواري نه ده زه صرف اوس تاسو ته د دې یو اووه سوالونه دي چې هغه په دې وخت کې پورته کړي صحیح چې کله دا ټوله حادثه کېدله ضلعي انتظامیه چارته وه صحیح ریسکیو 1122 آیا دغلته اضافي عمله د سیلاب صورتحال لپاره تعینات کړې وه صحیح آیا هغوی سره دغه وخت کې هغه د غوطاخورو چې موږ ته بار ویلی کېږي چې موږ غوپزن دي موږ سره هغه و پته هم نه لګېږي چې تاسو ته دومره حالات خراب وو پولیس ته خلک ولې د سین مینس کې په وجزي کې کېنول او ناشته کوله پولیس چرته او هغوی د هوټل والا ته ویلي نه هلته احتیاطي تدابیر هغې له نه ورکړی شوي یا ایس او پیس په کار و چې ورکړی شوي پی ډي مې عمله او به خصوصي توګه په ضلعي انتظامي کې وي ایډیشنل ډیپټي کمیشنر ریلیف صحیح هغه چرته په ټول وخت کې په ریلیف اکټیویټي خو پی ډي ایم او ان ډي ایم چې کوم دی هغې پیل نه دغه ورکړی زه سر تاسو یم د دوی هغه ته چې چرته وه ایډیشنل ډیپټي کمیشنر دا ځایونه ټول په 2022 په سیلاب کې تباه شوي صحیح دا چې کوم ځای کې دا هوټلې جوړې دي دا بیا چا جوړ کړه صحیح او زموږ وم سوال دا دی چې دلته سیلاب دغه لپاره چې کوم د اریګیشن عمله وه د ټوریزم عمله وه د پولیس سره خو ما ذکر وکړو د ریسکیو چرته وه آیا چا دومره څه کش کړپ څه نه دي کړي صحیح دا اووه سوالونه دي چې د سوات د دې سیلاب په هکله زمونږ ټول پاکستان ته خیبر پښتونخوا خلکو ته او د سوات ولس ته پکار دي په لومبي ځل ما په سوات کې د صوبایي حکومت نه زیاتې د ریسکیو خلاف چې کوم دی نارې واورېدلې ریسکیو 1122 مردآباد نارې لګېدلې ټیک شولو پی ډي ایم مرد آباد نارې اوس هم دا وخت احتجاج روان دی د مونږ دا کوو نو زه د دې وجې دا اووه سوالونه دي چې په دې باندې د خلکو ته د خپل انتظامیې نه پکار دي بالکل د حکومت نه پکار دي په دې تاسو څنګه خبره وکړله چې یاره دا اوبه خپله تاسو کومه کیسه وکړله چې تاسې اوبه اچانک رالې دوی ناستو دا اوبه خو داسې نه وي چې د اسمان نه راوغورځېدلې او په دې ځي باندې راپرېوتلې او بس دغه یو څو منټو کې دوی سره بیا بله لاره نه وه چې راوتلې دا اوبه خو که تاسو لږ تفصیل سره دا خو ډېر د لرې نه راځي مختلف لارو باندې راځي د مختلف بازارونو نه راتېرېږي زه تاسو ته د منګورې په سوات کې د منګورې او د بحرین ترمنځ فاصله تقریبا 70 کیلومتر ده صحیح
دا سیلاب په اولني ځل چې کوم محسوس شوی دی دا په بحرین کې شوی دی. صحیح. د بحرین نه پس به دا راغلی مدین باندې راغلی دی. صحیح. د دې واقع نه ډېر ګنټې مخکې به و دا ماته 70 کیلومیټر چې د اوبه تیری نو دا به خامخا کافي وخت دی. صحیح. بحرین تحصیل دی وړوکی کلی نه دی ښه. مدین بل تحصیل دی. صحیح. بیا دا راځي په باغډیرۍ باندې ولته یو تنګ ځای دی بلکل دا په هغې نه تېرېږي. بیا دا تېرېږي په خوازخیله باندې هلته بیا کولاو شي. خوازخیله بیا بل تحصیل دی. یو اړخته ماټه ده بل اړخته خوازخیله ده. صحیح. بیا دا تېرېږي په چارباغ تحصیل باندې. بیا دا راځي په سنګوټه باندې او بیا دا راځي مینګورې ته داخلېږي. یعنې دې 70 کیلومیټر کې دلته چې څومره عمله ناسته وه دوی څه کول چا دومره اطلاع نه ورکوله چې لون لاندې خلکو ته ووایي چې دغه ورکړی کېږي. مونږ خو دا بل وړو چې د انډیا او د دې جنګ کېدو نو خلکو دغه سایرونو پورې خندا کوله. زمونږ خو پی ډي ایم ای په اربونو روپۍ د امداد په شکل کې په دې دپاره اخیستې دي چې زه به خلکو ته ارلی وارننګ سیسټم ورکوم. هغه ارلی وارننګ سیسټم چېرته و؟ ګلاف دی دا اوبه چې ګلیشر چې کوم نه شلېدلی دی سیند ته راغلی اوس د هغې اوبه دي. د دې د اوبو خو ته ذمهوار یې که نه چې ته به مخکې ارلی وارننګ سیسټم به ته نه کړې. ستا ارلی وارننګ سیسټم دی چېرته؟ صحیح. مطلب په 70 کیلومیټر ته راځي. د 70 کیلومیټر نه پس دا دلته کېږي خلک وړي او د هغې باوجود زمونږ انتظامیه چې کومه ده هغه اسم داسې څه څیز نشته دی چې څوک ته تپوس وکړي. مطلب خلک وایي چې دا یو څیز دا بل څیز. زه حیران یم ارلی وارننګ سیسټم و چېرته زه ځکه ما دا ویل دی ضلعي انتظامیه چېرته وه. لیکن ټولو نه زیاته ذمهواري کالام هم د ډیپټي کمشنر سوات سره راځي، مینګور هم د ډیپټي کمشنر سوات سره راځي، بحرین هم د ډیپټي کمشنر سوات سره راځي. ولې کوارډینیشن نشته چې ستا محکمې تا ته ووایي ډیپټي کمشنر چې کومې ته مې دا ده کې رسکیو ډبل 1 ډبل 2 ته دومره روانې تا سره دومره اطلاع نه وه. پرون چې کوم د فلډ الرټ جاری کېږي جی فلډ الرټ پی ډي ایم ای د سیلاب د مینګور نه تېرېدو نه پس جاری کوي. فلډ الرټ دا د هغې نه پس جاری شوی دی. پی ډي ایم ای چې کوم فلډ الرټ جاری کړی دی دوی د دې نه مخکې د چترال دپاره د ګلیشر د شلېدو الرټ جاری کړی دی. بلکل د ګلیشر د ماتېدو د دې ځای دپاره نه و. صحیح. زه صرف تاسو ته دا وایم زه دا راته ووایه چې کوم ځای کې د غوپزن او دا قسمه خلک دي دا خلک په کوم ځای کې به ته دا کوې دا به د سیند په غاړه ته تعینات کې که نه. ریسکیو چېرته وه؟ ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د دې ټولو ادارو باندې به اوس خو په تفصیلي بحث کوو. جی جی دا راته ووایه پولیس ولې د هوټلو والا د دې خبرې نه پابند کول چې تاسو چې کوم دی څوک به د سیند غاړې ته کېنوئ نه. دا ولې ریلیکس هوټل بیا د سیند کېدی او بیا د سیند په غاړه د ځان لالته بیل ځای پکې جوړ کړی دی واچ او بیا د هغې په غاړه د خلکو ناشتې ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دا سیند د ایریګیشن عمله چېرته اوس زه تاسو ته یو خبره کوم دا بیا که تاسو ځان له د سوشل میډیا دپاره بیا دا کوئ. اوس دا سیند نه په خیبر پښتونخوا کې دا ډېر عجیبه د مختلفو محکمو مجموعه ده. د سیند مالک چې کوم دی دا ایریګیشن ډپارټمنټ دی محکمه آبپاشي. صحیح. په دې کې چې دا کومه شګه ده که نه دا د مایننګ ډپارټمنټ ده. صحیح. دې کې چې دا غاړې ته کومې ونې منې کرلې شوي که نه دا د فارسټ والا درې شو. دې ته چې دا کومې د چیني اوبه راځي که نه دا د لوکل ګورنمنټ دي. صحیح. څلور ته اندازه ولګوه د دومره محکمو او دې کې چې دننه کوم میا دی د فیشریز سره دی 15 شو. دا ټول عمله د فیشریز انسپکټر دا ټول په دې غاړه باندې ګرځي چې څوک میان خلا دغه نه کړي. ته راته دا ووایه په دې دومره عمله کې د بحرین نه سیند را شروع دی 70 کیلومیټر فاصله طی کوي په سوات کې د 5 او د 6 محکمو دا ټولو محکمو د پاسه بیا ضلعي انتظامیه ده. صحیح. نو چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن 6 ادارې دي لګیا دي 6 واړه ادارې په سرکار کې صرف تنخواه لي بیا سرکاري ملازمین وایي چې زموږ تنخواه سیوا کړه. دا د هغوی هغه کار دی چې په سوات کې شوی دی هیڅ چا هم څوک نه دي خبر کړي او د دې نه پاسه 15 اداره چې کومه دغه پی ډي ایم ای ده
او د دې سین په غاړه چې اتمه کومه اداره د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ده دا اتو ادارې چې کوم دی دا د دې سوات ثاني ذمہوار دي دا دومره چې کوم دی د دوی نه کوتاهي شوې ده او د موږ ذمہوار به حکومت ته کوي خو چې اوسه پورې کوم هغه سوای شواهد دي پاغه شواهد دي پاغه باندې چې کوم د دوی نه هلی ده چې دوی نه دغه کړي صحیح په دې کې بیا د ریسکیو کوم خبرو کو ریسکیو چې کله هم د پاکستان تحریک انصاف زبر د پارټي نوم باقاعده علم په دې وخت کې چې دا غي کله هم احتجاج وي په دې ملک په دې صوبه کې د حکومت هم نه د تیر 14 کالونه دغه ریسکیو والا اسلام آباد ته تلی شي دغه ریسکیو ماشینری اسلام آباد باندې هلته چې څومره رکاوټونه دي د احتجاج او درولو لپاره وفاقي حکومت کړي دغه ټول رنګولې شي او ډي چوک ته ځان رسولې شي دغه خلکو ته ولې نشو رسېدي په دې وخت کې په سوات کې یو ویډیو ګرځي د سوات یو ایم پی ای دی نعیم خان نوم یې دی صحیح پی کې 10 نعیم پی ای دی هغه د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 په اکتوبر د پی ټی آی چې کوم مارچ شو پاغي کې هغه غټ چې کوم دغوی کرین مارکه گاډي دی پاغي کې ناس دی خلکو مو پورن ختی دی خو ویډیو غاڼه او ټیک ټاک جوړ او په اسلام آباد کې دا استعمالي تاسو ته پته ده د 15 کروڑ روپو ملکیت گاډي چې کوم دی دا د وخت کې د خیبر پختونخوا د اسلام آباد تحویل کړي کوم چې د اکتوبر په مارچ کې استعمال شوی دي صحیح د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د ډیسټریکټ افیسر د پاره چې کوم گاډي دی زمنګ موجوده صوبایي وزیر ریلیف کوم چې د دې محکمې مشر دی نیک محمد داور هغه زوی د نومبر په مارچ کې هغه استعمال کړی دی او هغه گاډي ته پولیسو نیولې دي تاسو پته دی یو چې ډرایور هم نیولې ولا ټیک شلو دا هغه گاډي دی دالته د پولیسو په تحویل کې دی یعنی د احتجاجي مارچ لپاره شوی ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د خیبر پختونخوا یوازنۍ اداره وا چې موږ بل لک فخر کو د نورو ادارو په نسبت د دې کارکړدګي خوا ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د 15 کالونه په 15 لک روپو په کې چې کوم دی برتنی شوی دی تاسو ته پته ده په دینه مخکې په قبایلی علاقو د پاره 1400 پوسټونه راغلي او په 1400 پوسټونه زه دا نه یم چې کوم خرڅ شوی دي خو د دې قبایلی علاقو د خلکو نه تاسو کې چې تاسو په 100 روپۍ برتي شوی او هر چا ته پته ده چې هغه د اقبال وزیر صاحب په آیت آباد کې جګړه چې کوم هغه څنګه شوی و بالکل ټیک شو په کومه قسمه پر ته چې په میرټ کسان نه کې ته شلو ګړو غوالي ماشينري ته د سرکاري وسایلو د پاره استعماله نو ستا اداره به خاورې کارو کی ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 دی وخت یو ډیزاستر دی صحیح ریلی دا ډیزاستر دی د وخت چې د هغه ادارې دی وخت کارکړدګي ته چې کله وګوري کنه نو هغه جړه ورشي خلکو چې دا هغه اداره ده چې خلک بچ کی منګور کې د سین سیلاب راځي صرف دا تاسو پکار دی چې تاسو د ریسکیو عمله یو خو د سین بغاړه تعینات ولې نه او د حادثې لا راغلی سومره وخت پاسته نو د دې نشاته چې کوم حادثه شوی هغه څنګه لپاره تاسو هغه څنګه ډیل کړی بالکل داسې نه دي دا د ریسکیو صحیح ځینې انتظامی ک وګوري چرته یو لاسګاړی یو غریب سړی یو بې ځای ودرولي نو هغه ټیم اکټیو وي تصویرونه مونږ ګورو اسسټنټ کمشنر صاحب هم ناشته اسسټنټ کمشنر صاحب هم وتولاړي بیا هغه ته شاباشه میلاویږي خو دې وخت کې بیا هغه نخ کار کېدو چې ځلې انتظامی هم څه ذمہ داری ده او دا پوره کول دي د سوات ډیپټي کمشنر دی وخت صرف یو خصوصیت دی چې دا د سابقه چیف سیکرټري پی ایس او پاتې شوی دی او دا ډي ام جی ګروپ کې دی دا د بیوروکراسي اعلی نسل چې کوم دی هغه ته ویل کیږي صحیح دا هغه دی د هغه په بیوروکراسي کې د بد مرغه دا فیشن راغلی دی چې څوک د وزیر اعلی او د چیف سیکرټري پی ایس او پاتې شي 15 میاشتې د دینه پس با دا بیوروکریټ په یو من پسند ضلع کې چې کوم دی ډیپټي کمشنر په حیثیت خپل ډیوټي کوي زه د سوات ډیپټي کمشنر زنه وایم خو د سوات د خلکو نه تاسو کوي چې هغه څومره اکټیو دی څومره اکټیو رول هغه ادا کړی دی د سوات ډیپټي کمشنر ماته واستو ویل چې دا حیثیت صحیح د سوات اسسټ ماته واستو ویل چې د کالام بحرین مدین خوازخیلا چارباغ سنگوټا بیا منګوره تر رسی د دومره د ډبل سیټر گاډي چې اغستی او د لوی عمله چې سره ګرځي راګرځي د اسسټنټ کمشنر د ټیک ټاک نه چې کوم ډک ډک ګرځي لګ دی ماته وې دی کې کوم اسسټنټ کمشنر چې کوم دی لاندې خپل دغه ته اطلاع ورکړي د چیرې دا سیلاب را روان دی مهرباني وکړئ تاسو د پولیس په ذریعہ ما په خیال تلی نه دی واقعي له هغه وخت کې تلی ټیک شو دا د سوات د ضلع انتظامی
د سوات ضلعي انتظامی ولې داسې ګامونه نه پورته کول چې د سیند په غاړه دا تجاوزات جوړ د تجاوزاتو خاتمه دی وخت د هیڅ چا کار نه دی د تجاوزاتو خاتمه دی وخت صرف د ضلعي انتظامی کار دی آیا ضلعي انتظامی دا کړی دی که نه بالکل نه دی کړی او کړی څه شی دی چې د خلکو شکایت دا دی چې د بډې رشوتونو په ذریعه د ریلیکس هوټل په شان د هوټل چې کوم دی دا یې جوړ کړی دی او هغه کاغذونه یې ورته ښودلي چې زه خو ډېر لیګل یم یعنې په سند کې ته سوچ وکړه په سند کې جوړ کړی دی او په سند نه پس هغه وچ ځای هم نیولی دی دا هغه حال دی چې ضلعي انتظامیې چې کوم دی د سوات دا د دې ټول حادثه کې د ټولو نه اولنی زه ذمهوار ګڼم صحیح لکه ضلعي انتظامیه د دې دا چې کوم تاسو وایي دا خو د ضلعي انتظامیې ذمهواري ده خو دا سند چې کوم دی تاسو وایي چې 15 محکمو ذمهواري ده ما درته وویل چې اتو ته مې رسولی وه اتو ته دې لپاره بیا څه قانون شته یا عین څه وایي چې یاره دا دلته آبادي څومره حده پورې پکار ده دې کې څه کول پکار دي دا نور چې پکې کرش راوځي څوک پکې لګیا سره زر پکې ګوري عجیبه غوندې حالات دي څه قانون شته داسې خیبر پښتونخوا حکومت ډېر په فخر سره وایي چې موږ د ټول نه زیات قوانین منظور کړي دي صحیح او موږ په اصلاحي ایجنډا یا اصلاحاتي ایجنډا باندې چې کوم دی کار کوو صحیح خیبر پښتونخوا حکومت په 2014 کې ریور پروټیکشن ایکټ پاس کړی دی صحیح یعنی د دریاب د حفاظت قانون دا په 2014 کې پاس کړی دی او په دې قانون کې د لیکلي دي چې ستا به د نورو ادارو سره روابط څنګه د دې قانون تر مخه هر سیند چې کوم دی د هغې به کم از کم په 200 فوټو کې په هغې باندې د تعمیراتو باندې به پابندي 200 فوټه او دا 200 فوټه به د هغه ځای نه شروع کیږي چې کله سیند په پیک کې د ټول نه زیات ډکي د هغه پوینټ نه به توالي او بیا به وچ ځای 200 فوټه حساب کړي صحیح موږ د سیند په مینس کې هوټلې جوړې کړي دي نمبر 1 داسې زده راغلې 200 فوټه چې کوم دی دا به داسې کې چې دا به د سیند پیک کې دا به د هغې نه والي د دې قانون مطابق د 1500 فوټه پورې ایریا چې کومه ده د دې کنټرول به د حکومت سره او په دې کې څه قسمه کور مارکیټ دکان روډ هوټل بل څه جوړیږي دا د 1500 فوټه پورې 1500 فوټه پورې دا به د حکومت نه باقاعده اجازه اخلي او د دې لپاره به هلته لوکل کمیټي دا به د هغې نه سفارشاتو باندې هغې نه پس به دا جوړیږي دلته د بده مرغه د سیند ته که څوک لاړ شي د سوات سیند ته نو زه کیدای شي هغه ځایونو ته دا خلکو بعض نه پېژني خو چې کومې پېژني نو زه صرف هغوی ته دا وایم لږ دې راته دا ووایي دغلته د سنګوټې نه چې څنګه راکوز شي دغه ځای کې د هوټلې آیا د سیند کې دننه جوړې شوي دي که نه دي اوس خو یې د سیند د سنګوټې نه لږ لاندې د سیند په غاړه یو لوی پارک جوړ کړی دی بالکل بیا دې راته دا ووایي په بایپاس خالص چې کوم دی دا بالکل د دریاب کې جوړ کړی شوی دی د سوات بایپاس په خطره کې بیا هغوی لګېدلي دي او د هغې په منځ کې چې کوم دی هلته یې جوړ کړي دي نور هوټل یې جوړې کړي دي او د نشتې دپاره یې ځای نو بیا چې کوم دی هغه له وچ ځای پکې بیل جوړ کړی دی نو زه دا ګڼم چې دا هغه قانون دی او قانون سره څه چل شوی هم ستاسو مخکې ده یعنی که په قانون عمل شوی یا اجازت اخیستې شوې 15 فوټو دپاره 1500 د هوټلو مالکانانو نو بیا هم پکې حکومت کا کړ دی ځکه چې اجازت تا څنګه ورکړی دی چې 15 فوټو کې هوټل جوړ کړی او که اجازت یې نه اخیستې پیسې اخیستې نو بیا هم پکې حکومت کا کړ دی بالکل په دواړو حالتو کې حکومت زه 2-3 سیزونه لږ دغه کومه تاسو ته یو خو زمونږ د سیلګرو هم لږ قصوري خو د هغوی قصور زه ځکه کم ګڼم چې د لاهور یا کراچۍ نه څوک راشي نو ما د ډېرو ځایونو کې کتلي هغوی د هوټل هغه کمره لیکم چې د سیند غاړې ته وي هغوی وایي چې موږ پکې د اوبو دا شړا راوړو ریلي د اوبو شړا راوړو نو بیا د هوټل مالک چې کوم دی هغه هم ماشاءالله ذکر کړی چې د سیند منځ ته خپلې برجې رسولي نه وي نو په هغه باندې وخت نه تېرېږي او دغه کمره لږه زیات ګران هم میلاوي ټیک شو دغه کمره لږه زیات هم د دې وجې دا حساب کتاب دی دویم د سوات هوټل اسوسییشن برابر په دې جرم کې شریک دی او د هغې جرم چې کوم دی دا دی چې دوی هوټل جوړولی چې کله هوټلو له ضلعي انتظامیه بل څوک ورځي
نو دوی د خپل منسټرانو د خپل امپیاګانو د لارې سفارش کوي چې زما هوټل ته سموي ځکه چې سواد کې په پیښور کې موږ زمکه په مرلو ولو په سواد کې زمکه چې کوم دی هغه په فوټونو ده ټیک شو نو د سواد زمکه ډیره قیمتي ده نو دا هوټل اسوسییشن بیا چې کوم دی الته سفارشات او دا وکي او به یو بل نه کوي زمونږ علاقې چې وي د دهشتګردۍ نه ډیره متاثر ده او چې څوک کاروبار کې څوک سرمایه‌کاري کوي وې ضلعي انتظامیه پرې دینه او به چې ضلعي انتظامیه ده ټیک شو او به ضلعي انتظامیه چې کوم نه په دې جرم کې ټولو نه برابر غټه شریکه ده چې هغه دا کول یو قانون دی کلیر تا ریور پروټیکشن ایکټ 2014 منظور شوی دی دغه بایلاز او سشته دی دغه باوجود ته څنګه په 200 فوټ کې څه ته د سین په مینس کې چې کوم دی د هوټل د جوړولو اجازه ورکړي نو د هوټل اسوسییشن هم پکې شریک دی سیلګر هم پکې شریک دی او ضلعي انتظامیه هم پکې شریک صحیح دلته اوس یو بل محکمه زما په ذهن کې راځي بلکې د ډیرو اوریدونکو ذهن کې هم راځي ټوریزم ډپارټمنټ مختلف داغي مونږ چې کاختر راځي ایون کوم محرم هم راځي نو دوی ځان له یو لوی خبرونه چلي مونږ تیم را لېږي تاسو تیم را لېږي چې شپږ لکه کسان راغلي وو 10 لکه راغلي وو 15 لکه راغلي بیا د ټوریزم پولیس هم جوړ شوی وو د دغه محکمې مو پرون په دې کې څه پته نه لګي دی واقع پاړه او د دې نه وړاندې یا اوس د دې نه وروسته هم نه هغې څه ګایډلاین جاری کړي نه چې کم دی د هوټل مالکانو سره د هغې هغه شان کوارډینیشن شته چې یاره په دې سیلګرو ته به تاسو څه احتیاطي تدابیر ورکوئ یا سیلګري کوم ځای پورې تللی شي او څه کولی شي د هغې څه SOPs دي زمونږ د سیلګرۍ محکمه هرې بیمارۍ علاج چې کوم دی د هومیوپیتیک طریقې باندې کولو هغوی کوشش کوي دوی لکه غټ نه غټ هم ورکوي نو دوی سره هغه جرمني او بوتل کې نه شي د کینسر علاج هم په هغې کوي او د ټوخي علاج هم دوی په هغې کوي زمونږ سیلګرۍ محکمې خلکو ته اړو داسې څه خبرداری وارننګ ورکړی نه شر تاسو کې بلکې سیلګرۍ د محکمو په ترو باندې د ټولو نه زیاته ذمهواري جوړېږي چې هغوی دا څیزونه جوړ کړی وي چې د ګلاف خطره ده دا د سیلګرۍ د محکمې کار دی چې هغه د سیلګرو دپاره د PDMA ضلعي انتظامیه پولیس او د ټورسټ سره د درې وانو سره څلور وانو سره چې کوم دی رابطه وساتي تاسو ته پته په 27 28 او په 29 جون باندې چوټیانې دي یعنی جمعه هفته او اتوار او تاسو ته پته ده چې په ویکند سره کله یو ورځ بل یو ځای شي نو به زموږ د ټورسټ شمیره یو په 2 یو په 3 او په 4 شي پرون هم په سواد کې په زرګونو نه په لکونو سیلګر چې کوم دی دا ورغلي دي آیا دوی سیلګرو ته داسې سویلي دي هیڅ هم داسې څه نه دي داسې هیڅ وارننګ نه دی ورکړی شوی زه تاسو ته د سیلګرۍ د محکمې نه وړاندې صرف وایم ما چرته د دې واقعاتو ذکر نه کوم ځان په بدی کړي خود ما سره د دې نه علاوه بل څه مثال نه زه ریسنټلی امریکې ته تللی وم او د امریکې ته هلته په فلوریډا کې وم او په فلوریډا کې په ټامپا چې کوم سیټي و په هغې کې وم هلته چې کوم دی هغه سیلاب راته او هغه سیلاب دپاره د 15 ورځو نه پس حالانکې ما سره سم هم لوکل نه د هغې باوجود چې انټرنیټ ته به زه څنګه کنیکټ شوم د ورځې به 3 پورې پو کېدل او ما ته به ویلې چې ستا دلته خطره ده ته د دې تاریخ نه پس وزه د دې علاقې نه یا حفاظتي اقدامات پورته کړه وارننګ به راکړو آیا دا وارننګ په سواد کې کېدلی شه که نه بلکل دا د نه د ټوریزم ډپارټمنټ کړی نه د ټیلی کمیونیکیشن ډپارټمنټ کړی دی نه بلې ادارې کړی دی سیلګرو له داسې هېڅ خبرداری نه دی ورغلی په دوی صرف په دې خوشحاله دي چې په اخره کې 6 لکه 8 لکه او 10 لکه سیلګر راغلل او د نور دې وجې نه ځکه چې د دوی کار صرف هومیوپیتیک دی په خندا د دوی هغه پولیس چې کوم دی هغه نه څوک درولي دي نه ورته څوک ویلي چې په دې لاره ځي هېڅ هم داسې کار نه دی صحیح د دې نه علاوه چې کوم دی یو بل پوښتنه کیږي په سوشل میډیا باندې مونږ کتلی او اکثر په دې ناسته چې چا سره وکړي کښېني په دې نو وایي چېرې سوات کې خو فوجیان هم دي آرمي ولې څه ونه کړو دې واقعه کې زه ګڼم چې اجتماعي ذمهواري زموږ د ټولو ادارو د ټولو محکمو جوړېږي صحیح خو زه دلته صرف د دې وضاحت کوم پاکستان تحریک انصاف چې کله په نومبر کې اسلام آباد ته مارچ کو نو د وفاقي حکومت د خصوصي د آئین د آرټیکلو سهاره واغسته هغوی ته ویل چې تاسو راشئ سوات اپریشن چې کله کو نو د هغې دپاره هم د آئین د هغه آرټیکلو سهاره اغوستې وه سوات ته راوستي د دې وجې نه ته کله د هغه هلیکاپټر استعمالې
نو پکار د چې ته هغه ته ریکویسټ وکړي. آیا ضلعي انتظامیه د سوات د دیوا چې هغوی صوبایي حکومت ته ویلي دي چې موږ سره وسایل نشته دی، تاسو مهرباني وکړئ د آرمي هلیکاپټر استعمال کړئ؟ داسې هیڅ قسمه څیز نه دی شوی. د دې وجې نه هغه رابطه شوې نه ده، نو زه نه ګڼم چې په دې کې د هغوی ذمهواري ده. ما ته وویل چې ټول نه زیاته ذمهواري دې وخت کې د ضلعي انتظامیه وه. خلک په دې وخت کې یو سوال برپورته کوي د صوبایي حکومت د هلیکاپټر. زه صرف دا وایم صوبایي حکومت هلیکاپټر چې کوم دی دا چې کینی نو دا ځان سره خلک راوچتولی شي، دا داسې نه دی چې د هوا نه خلک اوچته. د صوبایي حکومت هلیکاپټر MI-17 چې کوم دی دا د دې قابل نه دی چې په هوا کې ریسکیو دپاره دی. ټیک شو. د دې وجې نه زه صرف د دې یو دا وضاحت کوم چې که دا په دغه ځای کې دا سورلی ولاړ او د بر نه له دا هلیکاپټر راغلی وی نو لا پته نه لګي چې دلته نیمه ګنټه نیم به ایسار وکړو، نو د هغې هغه وزرو دومره شوري او زور کوي چې کیدای شي هغې وختي نه دغه سیند ته لو کړی، نو هغې سره اپریشن نور هم خطرناک کیږي. دا هغه هلیکاپټر نه دي چې زموږ سره کوم د انګریزۍ په فلمونو کې موږ کتلي دي او موږ داسې قسمه کارونه کړي دي. صحیح. داسې قسم واقعات چې کله وي نو تاسو څه نظر دی چې یاره تاسو څه وایي چې څنګه دا خلک بچ کېدی شو؟ لکه څه وسایل ریسکیو والا استوایي خو چې یاره موږ تلي وو او زموږ ټیم چې کم دی هغې کوشش وکړو خو بس ناکام شو. څه کمې دی دوی سره د وسایلو کمې دی؟ دا قسمه ته جواب راکوي چې لکه هغه امتحان کې سړی لاړ شي او فیل شي او ټول کار نه یې کړی او بیا وایي چې یاره بس لاړم او الله بس پیپر اګرانه او یو بل زموږ پرې استعمالېږي دا خو ستا د آوټ آف کورس پیپر آوټ آف کورس څوک نه کوم چې پاس کړي هغه دپاره ان کورس وي د ده دپاره آوټ کورس وي. زه لږ د دې یو بل راکوم. د خیبر پښتونخوا بیوروکراسي، د خیبر پښتونخوا حکومت د مجموعي نااهلۍ او نالایقتوب یو مجسم شکل جوړ شوی دی دې وخت کې. صحیح. دې وخت کې ما تاسو ته وویلې چې کوم پوسټونه خلک ډیپټي کمشنر کومې ضلعې ته ځي، ما تاسو ته وویلې چې د وزیر اعلی او د چیف سیکرټري PSO پاتې شي، نو هغه به دې وخت یا به د ابټاباد ډیپټي کمشنري یا به د سوات ډیپټي کمشنري دا هلته لاړ شي. دا معیار دی دا لکه ځان ته د جوړ کړي. صحیح. په خیبر پښتونخوا کې د ریسکیو عمله د نیمې نه زیاته چې کوم دی په سفارشونو او په پیسو اخیستل شوې ده. صحیح. PDMA چې کومه ده هغه صرف د ډاکخانې کردار ادا کوي، په مجموعي توګه د هغې هیڅ داسې رول نشته دی. ضلعي انتظامیه په خپل غټو غاړو کې ګرځي او مجموعي توګه بیوروکراسي که هغه د ایریګیشن ده، که هغه د ټوریزم ده، که هغه د فارسټري ده، ټول په دې گاډو کې په دې کوشش کې لګیا دی چې ماله به د شین نمبر پلیټ گاډی څنګه راکړي. د حتمي کو د چرم دا نه ده کړی چې یاره ما ته چې کوم دی ډیوټي زه څنګه وکړم، بلکې دا همیشه دا کوشش کړی دی چې ماله د ښه نه ښه ګاډی راکړي. او اوس په بیوروکراسي کې دا فیشن جوړ شوی دی چې تا سره د 2020 ماډل گاډی دی نو ما سره به د 2021 شي. ستا په کور کې یو گاډی ولاړ دی، زما په کور کې به 2 ولاړي، که ستا په کور کې 3 ولاړي نو زه به په خپل کور کې 4 ګاډي ودروم. ګینې راشي د پېښور کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو محکمو د سیکټرانو کورونه وګورئ، تاسو ته به هلته پته ولګي. دا هغه څیز دی په مجموعي توګه باندې چې نااهلي د صوبایي حکومت 12 کال دی د یو سیاسي جماعت پاکستان تحریک انصاف. آیا د سوات دپاره داسې څه ګامونه پورته کړل یا څه قسمه د سیلاب خود ګوره 2010 کې مراله، 2014 کې مراله، 2015 کې مراله، په 2020 کې مراله، په 2022 کې مراله. د هغې باوجود ستا لپاره د سوات سره ریورډ چې کوم دی د فلډ دپاره څه دغه نشته دی. دې وجې نه مجموعي شکل د ټولو محکمو چې کوم دی هغه شکل بدلول پکار دي چې هله د دوی د دې خبرې جوګه شي. د نالایق افسرانو یو مجموعي شکل دی. ټول د PMS او د PS یو نوی اعلی نسل تیار شوی دی او هغه صرف په دې فخر کوي پر ټویټر او په دې باندې چې کوم د ټیک ټاک کې ورسره دا جوړي او تصویرونه چې ما دا وکړل او نور په عملي توګه چې په ګراوند کم کار دی هغه ستاسو مخامخ دی. صحیح. وزیر اعلی صاحب خو چې مونږ کمیټي جوړه کړله او افسران مو معطله کو، بس ذمهواري پوره شوله. وزیر اعلی صاحب یو بل څیز دا کړی، زه اوس کوشش کوم چې تاسو سره لږ راواړو منو تاسو به لږ د هغې زه به کې یو کال به والا جی والی 0915250 یو سلو درې باندې تاسو کولی شئ موږ ته نیغ په نیغه کال 524143 زموږ د ټلیفون شمیره ده او ورسره میسیجز که راغلي یا کمنټس وي نو هغه به مونږ شاملولی شو
تاسو وزیر اعلی صاحب وای. خبره کوله. وای. پښتو کې مشران وایي چې اختر تیر شي نو نکریزي په دیوالو ته. صحیح. نن د سیند د سیلاب او د هر څه نه پس د چیف سیکرټري ته خصوصي هدایات ورکړل شوي دي. هغه یو میټینګ کړی دی او ته ویلي دي چې یو خو غټه خبره ده چې موږ ته د ریسکیو 1112 د عملي چې کومه کمی ده یا موږ ته ضرورت دي دا موږ ته پوره کول پکار دي. صحیح. یعنی زموږ په خپل عمل نشته، د عمل په توګه زموږ رد عمل دی. واقعي نه پس 12 کاله پس رايات شو. موږ دلته چې کوم دی لایف سیوینګ جیکټس د سین په غاړه په مختلفو ځایونو کې په سټیشنونو کې خودل پکار دي او یو ګن ملاویږي چې په هغه دا رسۍ وشتل کیږي. کدا ګن به موږ واخلو نو چې دا رسیده کی سو ګیریږي نو چې دا رولینګ ګن هغه لپاره کوشش کیږي. اوس بد ویلي موږ ته چې کوم دی کشته دلته وینه چې دا په 2000 کال کې په ولنیزل په 27 جون باندې سیلاب راغلی نو موږ ته دلته اوس کشته غستل پکار دی او خصوصي د ټوپ والا کشته چې کوم دی ټوپ والا هغه غستل پکار دی موږ سره. ورپسې دې نه علاوه موږ ته چې کوم دی د سین په غاړه بیریرز جوړول پکار دي ځکه چې سوارل سمړي شو بس خدای پاک دی وبخي لس لکه روپۍ ورکو دا وکړو. د دې نه علاوه موږ ته چې کوم دی دلته د سین په غاړه چې کوم دا غیر قانوني ماینینګ کیږي یعنی ماینینګ ډپارټمنټ شته د هغې باوجود چې کوم ماینینګ کیږي د هغې موږ ته مخنیوی پکار دی. ورسره د سواد په مختلفو اړخونو باندې موږ ته د تجاوزاتو خاتمه پکار ده. زه اوسه پورې په دې پوه نه شوم چې دا تجاوزات د دوی څه مطلب دی. هغه کړون ته وګورئ نو هغه ته هم پته لګي. د هغې باوجود د سواد په سنګوټې نه والا د منګورې بایپاس پورې دی وخت کې 50 هوټلې چې کوم دی دا جوړې شوي دي ټولې په غیر قانوني توګه باندې او دی کې 2010 سیلاب راغلی د 15 راغلی د 18 راغلی د 2022 راغلی دی خدا هوټلې اوس هم موجود دي نه دغه هوټلو خلاف کاروي وشو او دغه تجاوزات یو بل لاګو په 2022 کې د پاکستان یو بل خطرناک ترین سیلاب راغلی. صحیح. او رپورت چې کوم د 2022 د سیلاب راغلی نو د 2022 په اگست کې د پاکستان د تاریخ یو خونړی سیلاب راغلی. بالکل. سوات نه شروع شو د کالام نه تر چکدرې پورې ټوټل مزل چې کوم دی دا 160 کیلومتر دی. صحیح. شپږ مړي سره په سوات کې شوي دي 49 سکولونه تباه کړي دي د صحت بیچوز او نور چې کوم ډسپنسرونه هغه 15 تباه کړي وي سړکونه او یا ځایونو کې تباه کړي دي دیار 43 پولونه تباه کړي دي د اریګیشن چینل لا لختي چې کوم دي د 216 تباه کړي دي د لوبو د میدان 14 میدانونه ځان سره ولې دي. ټیک شو دې کې علاوه 535 چې کوم د دکانونه وړي دي او 75 هوټلې وړي دي دا د 2022 په سیلاب کې او دا 75 هوټلو کې د 70 نه زیات هوټلې جوړې شوي دي واپس او الحمدلله دا 535 دکانونه چې کومونو دا غي دکانونو شمیره دینه نورم سیوا شوی خدا نور دینه واپس نه جوړ شوی دا چې کم تاسو سکولونه یاد اب سرکار جوړیږي لا خو جوړ نه سبب کې جوړ شوی خو کې دي شغل کما تاسو دا حل. صحیح. هوټل امزیاتي جوړ شوی صدقه ولا شو دا اوورال پوزیشن دی. دین علاوه په اخره کې ک تاسو چونکه پروګرام زموږ ختمېدو طرف ته روان دي مونږ چې کوم د عام خلک دي سیلګری دي ټیک ته ذمہوار خو سیلګری نه دي یو سړی چکر لزي هغه به سین غاړې تم نږدې زی هغه به سیلفي هغه به سیلفي خو بیا هم د غیوم څه ذمہواری خو جوړیږي کنه. ګوره لومبه خو سیلګرو ته وایم چې زمونږ د سیلګرو ته به زمونږ د سیلګرۍ د پنجاب او کراچۍ نه چې راځي نو هغوی ته ډېر ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې ورته د ډرونز نه جوړ کړي شوي وښودل او د هغوی ویلې چې بس لاړ شو مونږ به هلته کېږي. بل هغوی دا ویلې چې یاره زمونږ به هلته د حفاظت دپاره سوي نو نه د حفاظت دپاره ادارې دې وخت کې شته دی نه د هغوی څه ذمهواري جوړېږي نه. پرون به دا کتلی دوی چې د 400 کې د یو سین په غاړه په لاوډ سپیکر چې یار لام به ما چې څنګه اعلان ختم شي نو به یو ماشوم ټیک شو دا ډیټرنس دی د ریاست ویره د ریاست د قانون نه. زه ځکه په اخر کې تاسو یو بل خبره کوم جی د پاکستان تحریک انصاف ټولو کسانو ته دا وایم د پاکستان تحریک انصاف په 2013 2018 او په 2024 کې چې کوم الیکشن شوی دی
صحیح د سوات ټول غړي د فارم 45 والا دي. صحیح نو لګ د دې 45 نمبر فارم والا د دې امپیګانو نه لګ تاسو کوي چې تاسو د دې سواد د پاره په دې 12 کالو کې سکړی دي. صحیح آیا تاسو صرف دغه سړک یې دغه جوړ کړی دغه هم کړی دي ټیک ټاک هم جوړی کړی دي وزیر اعلی چې 15 کاله پاتې شوی دی یو 15 کاله د هغه وزیر اعلی سلور نیم کاله دا غزي وزیر اعلی پاتې شوی دی داغه نه تاسو کوي د دې نور چې کوم پاتې شوی دا وي نه تاسو کوي چې په سواد کې هر کال سیلاب راځي او په درزونو سره خلک وړي ولی وړي تاسو یې د دې لپاره سې اضافي حفاظتي انتظامات کړی دي کنه زویما هیڅ قسمه حفاظتي انتظامات نه دي شوي. د سواد دغه د 45 نمبر فارم ټول غړي چې کوم دي هغوی تش وخت تیر کړی دی وخت به تیری او نه د هغوی دا لیول دی چې په دې اړه هغوی څه سوچ وکړي. ډېره زیاته مننه لیاز صاحب خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کتونکو اوریدونکو ستاسو هم مننه تر دې دمه زموږ ستاسو ملګرتیا وه کوشش او هڅه هم دی چې تاسو ته حقیقي معلومات درکو تاسو هم کوشش کوئ چې کله چکر باندې یا سیر ته ځئ نو خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه خپلوئ. کوم ویلاګرز دي یا د خیبر پښتونخوا د ټوریزم په اړه خلک ویډیوز جوړوي چې پلانې ځای ښایسته دی دلته د سیلګري راشي دلته د دا وکړي هغوی ته یو درخواست دی اخره کې چې کوشش کوئ چې کله تاسو دا د سیلګرۍ ځای نه ښایي نو هلته بنیادي چې کوم مسایل دي کمی دی د ضلع انتظامي یا د کوم محکمې ذمواري نو هغه هم په خپل ویلاګ کې خامخا شاملوئ چې خلکو ته دغه مسایلو په اړه هم معلومات وي. ډېره زیاته مننه د ټولو همدې سره زموږ خپرونه سر ته رسي اجازت راکړئ د الله په امان.